ما کشمیریانو لیدل، ما د کشمیریانو سره خبرې وکړلې. یقیني اوساته کشمیریان ډېر قلار خلک دي، ډېر پولایټ خلک دي. د کشمیر بیوروکراسي ډېره په طریقې د خبرو کولو واله ده. په کشمیر کې تعینات فوجي ډېر په قلاره خبره کوي. په کشمیر کې پولیس تا سره ډېر په قلاره خبره کوي. صحیح. د کشمیر ډیپټي کمشنر دومره په خوږې خوله خبرې کوي چې دومره به تا چېرته په دفتر کې به تا سره بابو هم نه کړي. دلته خو د ډي سي سره په پیښور خیبر پښتونخوا کې ملوېدل هم څومره ګران کوي، د اسسټنټ کمشنر سره څومره ګران کوي. نو ته به د ډیپټي کمشنر او دغه ډیپټي کمشنر که ته په لاره ودرېم نو ځان سره ودرولی شي، دغه سیکرټري سره هم ته ملاوېدی شي. صحیح. ما دغه ولید، ما د کشمیریانو هره دویمه درېیمه خبره پاکستان زنده‌باد ولیدله. زبردست. ما لکه ما فیل نه کړله چې هلته د حالانکې تاسو په کال 2 مخکې هلته د یو ځان له د حقوقو یو ټیک ټاک دپاره خلک راوتي، خو دغه د حقوقو د دې جنګ باوجود چا د پاکستان خلاف ناره نه واله. زبردست. په پاکستان دا کله چې سیز فایر وشو خلکو په ګاډو سپیکرې وتړلې او چې دا نه ګانې چې کومې راوتې دا به یې پرې کولې. ما چې به کله چاته ویل ته کشمیری یې نو هغه به ویل نه زه پاکستانی یم، بیا وروسته کشمیری یم. دا د هغه ځي خلکو. بیا چې کله په لاین اف کنټرول باندې کله ته ورشي نو په لاین اف کنټرول د دغه ځای یو بل ماحول و. هلته دویمه خبره او فوج زنده‌باد خبره د هغه ځای کې ما د خلکو سره محسوسه کړله. صحیح. ځکه چې دا د بھارت ظلم نه د بھارت د جبر نه متاثره خلکو، نو دا هغوی لومبی چې د چا څه واسطه راځي نو هغه پاکستان آرمي وه. نو هلته به د خلکو جذبات د آرمي سره نور هم د هغه ځای سیوه و، ځکه چې هغوی هلته واړه واړه هسپتالونه و، هلته واړه واړه سکولونه و. دا هغه سچویشن چې هلته کوم دی وخت کې جوړ شوی.